په دنیا کې ستا څومره هم ټینشني وایي ته کور ته راشې او هلته ته ټینشن نه وي که نه هېڅ هم نشته خو دا ټوله دنیا دې ستا دپاره جنت شي خو چې ستا په کور کې تا ته خوشحالي نشته که نه ته په جهنم کې وخت تېرېدا یو حقیقت حال د کور نه څه جوړ کړې د کور نه جنت جوړ کړې د کور نه جهنم مه جوړوئ دا اسانې خبرې دا الله وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين د قرة اعين نه معنا اوس عجیبه خبره ده تا خو دا خبره وکړه چې یاره یو سړی چې کله کنایه ذکر کوي نو هغه کله الټه پلټه شي نو دې خپل منځ کې څه مناسبت خو به وي که نه د هر یو څه مناسبت پکار دی نو اوس چې تا دا وایي چې ټټر دې راله یخ کړو زړه دې راله یخ کړو چې خوشحاله شي انسان داسې وایي که نه کار یې وشي یا څه چې دی غواړي هغه شانتې وشي او دې خپل منځ کې څه مناسبت پکار دی دغه شان دلته هم یو مناسبت پکار دی چې تا کله وایي چې خدایه دا زما دا بیبیانې زما دا بیبي او دغه شانتې زما دا اولاد دا زما دپاره د سترګو یخوالی او ګرځوه د سترګو یخوالی څه مطلب چې زما خوشحالي او سرور او آرام او چین او ګرځوه د دې خپل منځ کې څه مناسبت دی دې د خوشحالۍ سره څه تعلق د سترګو د یخوالي نو خبره ځان ته رایاده کړي او دوه درې خبرې به درته پکې وکړم ډېرې مزیدارې فلسفه راته ذکر کوم او یاد امام ابن القیم رحمت الله علیه ډېره پخوانۍ یو خبره مې رایاده شوه او هغه به راته وکړم امام ابن القیم صاحب هغه فرمایي په زاد المعاد کې وایي د انسان د سترګو نه چې دا اوښکې ځي وایي دا په دوه قسمه باندې یو هغه چې هغه ګرمي یو هغه چې هغه یخي نو د خوشحالۍ په حالت کې د کمې اوښکې ځي یخې اوښکې ځي او د غم په حالت کې او د خفګان په حالت کې د ګرمې اوښکې ځي نو دلته چې کله ستا په سترګو کې یخې اوښکې راشي دې څه مطلب دی چې ته خوشحال یې نو خوشحال خو د خدای دا اولاد او دا بچي او دا تمام څیزونه زما څه وکړي دا بیبیانې دا مې د خوشحالۍ ذریعه جوړه کړې دا معنی